بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو د پیښور کې د سټریټ کرایم د اخلاق په واقعاتو کې اضافه شوې ده. څنګه چې موږ اکثر تاسو ریپورتونه خو خو د اضافه خو کرایم په هر وخت کېږي، د کې شک نشته چې پولیس کار کوي. خو یو نوې ټرند چې په پیښور کې کم شروع شوی دی هغه د روزنامچا کلچر. زیات تر کیسونو کې داسې وی چې د افسرانو خوشحالولو د پاره یا افسرانو د اوکې ریپورت ورکولو د پاره پولیس اکثر اف ای آر نه کوي، ځکه چې پولیس اف ای آر وکي بیا د افسران کویکلی وی کمنتلی وی بیا د هغې باره کې تپوس کیږي. خو روزنامچه یو داسې ریپورت دی چې هغه صرف تانې سره پاتې شي. زیاتو کیسونو کې صرف د خلکو نه درخواست واخیستلی شي. دې ټایم زه داسې یو کس سره ولاړ یم چې د هغه د کور نه میاشت نه زیاته شو چې یو د غلا یو واقع شوی وه. تر اوسه پورې نه دی پولیس اف ای آر درج کړی دی او نه ولا کیس ټریس کړی دی. دې سره به خبرې کوو چې د دې کوم ځای سره تعلق دی او دا واقع څنګه شوی. جی وعلیکم. د پندو چوک یم سلیمان مینوم دی. ازم د 8 اکتوبر باندې غلا شوی و بانګون نمخ کې او 7 تولې سلپا 7 تولې سونه او سلپا 7 لک روپۍ وي او وسه پورې زموږ اس دغه مسله نه شوی لکه ټیسټ کړی نه دی وسه پورې سوکو دا وقوه څنګه شوی. تاسو چرته وای غلا څنګه څه ټایم رالل؟ جی په دغه شپه باندې د چلو شو چې باران وشو نو زما نور نه غونډ کمرو ته نه شو. زه په دغه شپه باندې کمرې نه بار په برنډه کې پروت وم او زما کمره خالی و. نو به ډایرک راغلی نور کمرې کتل چې آی کسان دي بده کمرې د نشوي دي او زما درازونه کولو کړی دي او سونا او پیسې غونډې را نه وړي دي. جی چې سار را پاسو مول در پاسو چې کمرې د نتلو نو بس اسم نو ډبي ارڅ پراته مکمل سامان بس ارڅ ته وړي پیسې مولې سونیم ته وړي و ابتلیو. د سکار کې دا سونه د چاوه زه زما دکان دی په پندو چوک کې کاسمیټیک الکترونکس سلمان په نوم باندې او سونه زما مو زما د خور او مدورنداریانو مې مو کور کې لګره غونډو شریک او پیسې هم شریک وي او سامانه تور سره. تاسو چې کله را پاسې دی او غلا شوی و بیا تاسو وکړ چې را پاسې د مونږ چې دنه کمرې ته لاړو نو سامان ارڅ پراته بیا موږ لاړو چوکۍ له وې د با چوکۍ له هلته روزنامچه ولیکله او تر اوسه پورې بیا هېڅ دغه مسلې نه شوي. جي کله چې واقع وشي نو پولیس کرایم سین راولي فنګر پرینټس اخلي دا غځای نه دا پروسس پوره شوی نه جي هېڅ سم نه دي راوستي. بس صرف 2 کسان راغلل زما ورور مشر ورور مې ګاډي کې راوستله کور ته او ارڅ یې وکتله بس وایي دغه ځای نه خلک کتلي دي او دغه داسې کار شوی دی. به نور هېڅ مسله نشته. بس بیا دویمه درېیمه ورځ پس بیا رالو تاڼهدار رالو چې هغه سه ګیر چاپیره وګرځېدو بس واپس لاړل. چې تاسو کرایم سین نه دی راوسته تاسو چې څوک هم نه سپی راغلی او نه کرایم سین څوک هم نه دی راغلی. چې بیا تعالی پولیس اف ای آر کلو کو اف ای آر د دغه روزنامچه کړی دی اف ای آر لانه شوی. لیکن اوسه پورې چې دا میاش نه ټایم زیات شو لیکن اف ای آر نه دی شوی. نه هیڅ سم نه دی شي په دې کې. ته اف ای آر نه کول غواړي نو موږ چې ورشو روزنامچه کړی دی کې کسان موږ به ګورو او کسان په سبا ګرځو دا به ډون لګو تر اوسه پورې لاډون ونه لګېدلې. د سم مطالبه کې افسرانو نه زه دا مطالبه کوم چې جی زه خو ډېر خراب کړی کم از کم 3 بیا شو سپور زما د غلوم پته ونه لګېده. زما سامان هېڅ سم پته زما غریبي ده شوګر بیمار یم جي او مور مې بیماره بل ورور مې بیمار دی او زما د یو نیمه میاشت کار لا نه یم تللی بس د زړه مې درد کوي. بس دونه خفه یم چې بس هېڅ هم نشم کولی. جي او زما خو همدغه حکومت ته سترګې دي چې زما له کسان دغه کې زما خپل پیسې او سونه برآمد شي. د دونه خفه کړی یم جي زما اوس هم د پته نه لګي چې څه مسله ده. سلمان اداره ته وایي ستاسو په دې علاقې کې نور څه د غلا واقعیات هم شوي دي؟ جی بالکل هره شپه راغلی راځي زموږ بل خورۍ مې د تره لور مې دله هغوی کور ته موختې دي هغوی ورونه بند نو ورونه یې ورپسې کولاوله هغې څنګه اواز کړی چې مور یې هغوی که مور مې ده چې راپاسېدله تیاره وه او یکدم منډې کړې او بره په وړو باندې وختلو وتښتېدو سړی چې هغوی پس بیا بټرانې میټرانې ووهلې کسان تښتېدلي وو او هره شپه د دې اوسه پورې چې هغه مو نه کړو د کسانو غلو. ستاسو علاقې د پولیس راځي ګرځي نو اوسه پورې خو لا بیا ما نه دي ګرځېدلي جي او به دغه زما کیس څه مسله شوي و هغه ورځو کې راغلي او 2 شپې بیا نه دي راغلي اوسه پورې او غله ډېر زیات شوي دي څوک یې انتظام نه کوي د دې غمو. ګرانو مرګرو تاسو د سلمان خبرې واورېدې. دا صرف یو سلمان خو دې ټایم کې موږ سره ولاړ دی خو دا څنګه چې ما تاسو ته پیل وویل دا روزنامچې دومره ډېرې زیاتې شوې او پولیس اف ای آر نه کوي او موږ چې کله افسرانو سره ملو شو نو هغوی وینا دا وي چې یاره هغوی ته خو چې کم فګر راځي نو په هغې کې کرایم چې کم دی د 13 کال په مقابله کې دې کال کم وي. هغې وجه صحیح وجه صرف همدا کوي چې اف ای آر نه کیږي افسرانو ته فګر نه ځي او صرف د فګر چکر دی د وجه نه پولیس افسرانو ته د ریپورت خر ورکولو دپاره دی روزنامچې کوي. نو افسرانو نه پکار دي چې دی پولیس له دا هدایت وکړي چې کیس کم غلاګانې کیږي کم سټریټ کرایم کیږي. دا څه پولیس خو نه کوي که نه غلې کوي نو چې غلې کوي نو پولیس ته پکار دي چې بیا د هغې خلاف
اف ای آر کیږي او چې اف ای آر کیږي نو ملزمان باندې وی کیږي او سترنګ اف ای آر وی او بر وخت اف ای آر وی نو ملزمانو ته سزا کیږي. ډیره مننه.